بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو پیغمبران انبیاء علیه السلام و تسلیمات زمونږ او ستاسو پیغمبران دي. موږ او تاسو په هغې باندې ایمان راوړی دی او مسلمانان یو د هغې تعلیمات اصیلو د هغې باندې عمل کوو. اوس په دې انبیاو کې کم داسې انبیا دي چې هغه پیدایشي د مور نه پیدایشي چې کم دی هغه سنت کړی شوي د هغې ختنه شوې وه. نو هغه علماو لیکلي دي څوارلس دي. یو حضرت آدم علیه السلام چې دا پیدایشي هغه پیدا شوی خو هغه نه و، الله تعالی جنت کې چې کوم دی جوړ کړی و، پیدا کړی و، تخلیق هغه له برابر کړی و. نو ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام تخلیقا د دې ختنه شوی وه. یو حضرت شیس علیه السلام دی. یو حنظله بن صفان علیه السلام دی. اول حضرت نوح علیه السلام دام پیدایشي سنت لشو. حضرت صالح علیه السلام. اول حضرت لوط علیه السلام. بل حضرت یوسف علیه السلام دا هم پیدایشي سنت لشو. او بل حضرت موسی علیه السلام. او بل حضرت شعیب علیه السلام دا پیدایشي د مور نه سنت لشو پیدا شو. بل حضرت سلیمان علیه السلام. بل حضرت زکریا علیه السلام. او بل حضرت عیسی بن مریم علیه السلام د مور نه چې کوم دی هغه داسې پیدا شو ختنه کړی شوی. او بل حضرت هود علیه السلام. په کار دا ده چې موږ هر مسلمان ته دا معلومي چې زموږ پیغمبران دا څنګه و څنګه پیدا کړی شو. اول خاطب النبیین نبی آخر زمان سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم دا هم د مورنا قدرتی دې ختنه کړی شوی او داسې پیدا شو. څنګه پیدا شو ګوته چوته کړه لا اله الا الله انا رسول الله. الله یو دی د توحید نارې ولګوله او زه د الله تعالی رسول یم. نو د دې پیغمبرانو باره کې علماء کرامو لیکلي دي چې دا قدرتي سنت کړی شوی او داسې الله تعالی چې کوم دی پیدا کړي و. نور سنت کېدل دا د انسانانو د مسلمانانو دپاره د امت خصوصیت دی. یهود به دا کار کاوه او مسلمانان یې کوي او دا د مسلمانانو دپاره یو سنت دی. مسلمانان به دا چې کوم دی کوي. هغه پیغمبران چې الله تعالی پیدا کړي وو نو هغه هم دغه شانته وو چې تاسو ته ما د هغې ذکر وکړو چې دا قدرتي د دې ختنه کړی شوی ورسې چې کوم دی پیدا کړی شوی